بوډاګی په سعودي عرب کې په یو حادثه کې وفات شوی دی، مړ شوی دی. په سوشل میډیا باندې خبر روان دی او ډېر په تیزۍ سره روان دی. مکمل حقیقت ته ښکاره کومه، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. کتونکو سحر چې کله زه راپاڅېدم په سوشل میډیا باندې پوسټونه راتلل چې بوډاګی په سعودي عرب کې وفات شوی دی. دا هغه بوډاګی دی چې په سوشل میډیا باندې څه ټایم کې ډېر زیات وایرل او کرکټ به یې کولو. چې کله ما پوسټونه وکتل که نه، زه هم په شک کې شوم. ما هم پوسټ کړلو، ما شیر کړلو، بیا را سره د هغې ملګري چې کوم دی رابطه وکړله چې دا دروغ دي او هغه ژوندی دی. د هغې نه پس د بوډاګي ویډیو هم راغله که نه، او دا کنفرم شوه چې دا دروغ بوډاګی چې کوم دی ژوندی دی. خو اوس بیا چې کوم دی په سوشل میډیا باندې همدغه پوسټونه خلک دوباره راغلي او شیر کوي او دا دعوه پکې کوي چې بوډاګی په حق باندې رسېدلی دی. نو دا مکمل دروغ دی. هغه چې کوم دی ژوندی دی، چا په مرګ باندې خوشحالېږي مه، چا پسې ډرامې مه کوئ. په سوشل میډیا چې کوم دی پوسټونه روان دي، د خپل ویوز دپاره، د خپل لایکس دپاره خلک پوسټونه کوي او دروغ وایي. ما پکې هم پوسټ کړو، هغه ما په دې مقصد باندې کړو چې کله ما فیسبوک کولاو کو نو پوسټونه چې کوم دی را روانو او د واده را روانو، نو ما پکې هم پوسټ کړلو چې ما ته کله پته ولګېده چې دا دروغ دی. بیا ما دوباره پوسټ کړلو او ما دا خبره کنفرم کړله چې دا دروغ دی. ما پکې لایو ویډیو هم کړی و او ما هغه تصویر هم شیر کړی. نو په سوشل میډیا چې کوم خبر روان دی، دا مکمل دروغ دی. بوډاګی چې کوم دی ژوندی دی. چې دا 14 ګناهونه دنیا ته راشي، نو بیا د ګرمې سیلې انتظار کوي او د څلور عذابونو، یو د زلزلو، یو د کاڼو د باران، یو د انسانانو نه شادوګان او خنزیران جوړېدل، او څلورم دا ده چې ځمکه ژوندي خلک ځان ته راکږي. ژوندي دا زلزلې چې راځي، په دې مشکا شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترمذي حدیث ته 14 ګناهونه شمار کړي دي. 14 چې هغه ګناهونه د عادي ګناهونه دي زموږ په پښتنو معاشره کې ټول شته. چې د الله نبی فرمایي چاته سرکاري مال خپل دولت ښکاره شي، امانت ورته غنیمت ښکاره شي، زکات ورته تاوان ښکاره شي، د ښځې تابعداري شروع کړي او د مور نافرماني شروع کړي، دوست ورته د پلار نه ګران شي، د قوم سرداران او رئیسان او گورنران فاسقان او رزیلان شي، په دې جماعتونو کې چغې او سرود شروع شي، وزهرت القینات والمعازف، دمتوب او اولاد د ډمتوب په ډاګه شي، او داروستو خلک په مشرانو باندې لعن توان شروع کړي، صحابه کرامو باندې، تابعینو باندې، امامانو مجتهدینو باندې. نو دا الله نبی وفرمایل فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا وقصفا ومصفا. چې دا 14 ګناهونه دنیا ته راشي، نو بیا د ګرمې سیلې انتظار کوي او د څلور عذابونو، یو د زلزلو، یو د کاڼو د باران، یو د انسانانو نه شادوګان او خنزیران جوړېدل، او څلورم دا ده چې ځمکه ژوندي خلک ځان ته راکږي. ژوندي د دې عذابونو انتظار بیا وکړي. او بیا وفرمیل څنګه چې دا مشکڼې په یو تار کې او دا تار وشلې او دا ټولې مشکڼې را رواني، وایي دقه رنګې عذابونه به د بره نه راشټارټي.